خپل محلو ته بوتلله، دا قرآن والا خپلو جماعتونو ته بوتلله، دا قرآن والا خپلو کلو ته بوتلله. دا د رجالو کار دی، دا د نارینهو کار دی، دا د نرخزو کار نه دی. خبره سمجھ ته راځي که نه راځي؟ کوم خلق چې قرآن والا خوښیه، د قرآن بیانونکي خوښیه، دا نرانی نرانه، دا د هې ډلې کار نه دی چې هغه د خپل کلي ته او خپل چم او خپل محلې ته قرآن والا بوزي. نو بیا دې ویره دا قرآن چې دی نو دا داسې په علاقو کې دې سره لږ حالات خرابېږي، نه دې سره حالات ټیکېږي. نو دا ګوره د نبی علیہ السلام پروګرام مو، نو دا د صحابه کرامو پروګرام مو که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په حرم کې قرآن لسته، پاغه پابندې ولګېدې، نو کډې راواغسته چې زه حرم کې نه پاتې کېږم، ولې په ما دلته پابندي لګي. روان دې کډې راغسته ده، برکالغماد مقام ته ورسېده، ابن دغنه مخې ته ورغی. ابو بکر چرته ځې؟ وی دا خلق مې نه پرېږدي، نو بس کډه مې ګول کرا روان شم. نو او ته ابو بکر ستا غونته صفات والا، والفضل ما شهدت به الاعداء. د صحابه کرامو اخلاق داسي و، د صحابه کرامو کردار داسي و. او ګورا هغه مخالفینم داغي د اخلاقو، داغي د کردار، داغي صفات او مدح کولا، اغیم پدې معترفو، اغیم د دې اقرار کولو. ابو بکر ته وی پتا کې خو ډیر زیات صفات دي، ستاغون تا خلقم لا سوک نپریدی، رازا زستا ذمہ داری علما. اگدا واقعا را دا ابو بکر صدیق کارم قرآن لستل، قرآن بیانولا، او دا کار بیا دا صحابو نرستو دا تابعینو، او بیا بر صغیر پاکو ہن کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ او دای خاندان اغي آغا پا نهج نبوی سرا دا قرآن کریم خدمت شروع کا. او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لومبنی شخصیتو چې هغه په پارسی زبان کې د قرآن کریم ترجمه ولیکله. آیا چې کله شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ د قرآن ترجمه وکا، د علاقی خلقو د هغه زمانی مولیانو هغه ته لایکس ورکو، آیا اغي وتغاړې لسیری واچولې، آیا اغي پملا باندې وډباو، اغي ور باندې فتوا ولګولا چې شاه ولی الله دا کافر دی، د قرآن بدل کو. او مخکنی ترتیب دی مړه دی ویره ز قرآن بیانوم خو خلق مخالفت کوي. بیا د شاه ولی الله خاندان داغي بچو داین وسو دا سلسله روانه وا. او بیا چې کله په دې بر صغیر پاکو هند کې د انګریز راجو، د انګریز دورو، د انګریز اقتدارو، د فتنو برمارو، یو طرف ته انکار حدیث فتنه سر روچتای، نو یو طرف ته د منکرین ختم نبوت فتنه سر روچتای، نو یو طرف ته هغه خلق چې امام ابو حنیفه رحمه الله د اغي پشان کې گستاخی شروع کې آغا فتنی سر روچتای، نو یو طرف ته ایتیزم والا سر روچتای. مسلمانانو مرکز نشتا، د مسلمانانو اجتماعیت نشتا، داغی د پارا یو مرد قلندر اغا سوچ او فکر شروع کا. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پا مکہ کی سوچ شروع کا، او آغا سوچ رنگ دل تروڑو پا ہندوستان کے دا دیوبند نمی پکلی کے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا یو مدرسی ترتیب شروع کا. او آغا دارالعلوم دیوبند بیا دا ہر فتنے مقابلہ شروع کا. او آغا دارالعلوم دیوبند لوی لوی خلق پیدا کا، دانور شاہ کشمیری غنتا محدثین پیدا کا. آغا دارالعلوم دیوبند د شیخ الهند غنتا خلق پیدا کو. آغا دارالعلوم دیوبند د مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله غنتا محدثین پیدا کو. آغا دارالعلوم دیوبند اغي د مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ غنتا شخصیات پیدا کو چې اغي تحریک ریشمی رومال
پاغي ترتیب سره د انګريز مخالفت وکي مالټي جلد کې پکې اسیران او بندیوان شو هغه دارالعلوم دیوبند د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه ان ته محدثین پیدا کو هغه دارالعلوم دیوبند د مولانا الیاس رحمت الله علیه ان ته داعیان پیدا کو هغه دارالعلوم دیوبند د حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان غنتا مفسرین پیدا کو هغه دارالعلوم دیوبند د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله غنتا مجاهدین او مشایخ تفسیر پیدا کو محترمو د قرآن کریم دا سلسله دا د نبی علیہ السلام د دور نشورو او دا قرآن کریم چې څنګه الله ته محبوب دی دارنګي دا قرآن کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم ډیر زیات محبوبو احادیث مبارکو کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه بعضی جمله هغه ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف تلاړو د دین د دعوت د پاره د قرآن د پیغام رسولو د پاره یاد اوساته طائف والو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاسم ندی ملو کړي خیرالی موته ندی ویلی خبره ته غوګم نه خودلی د پیغمبر بیزتی وکا نبی علیہ السلام ته مخامخ بد رد مویل نبی علیہ السلام پکانو باندې مويشته د نبی علیہ السلام بدنم زخمی کو د نبی علیہ السلام زړم زخمی کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپسې کی هغه طائف والو ته دعا کړو که خیره او ته کړو دعا یې وته کړو تفصيلاتو کې نظم خو یو داسې وخت راغلی سکسان راغلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زمون علاقہ کې د حافظانو د قاریانو ضرورت دی مونږ ته د استاد د قران کریم استادان پکار دي نبی علیہ السلام پکې قرا حضرات ورته ورکو او یا حافظان او یا قاریان اغي ته ورکو ځکه پیغمبر په دې ډیر خوشاله دو چې یو ځای کې د قران د درس پروګرام شروع شي هغه کسان هغه منافقانو اغي دغه او یا قرا شهیدان کو هغه او یا قراو کې حرام بن ملحان رضی الله عنه هغه په دملا کې وطني زور کا او پوری را پوری تیويستا دی غون بدن بوینو لټ پت او اغلا سن رالی غ کافران خندا کوي چې دا مو اوجل او قسم په الله ز کامیاب شوما د کعبه پرب مې د قسمی ز کامیاب شوما بعض صحابه شهیدان کېدو هغه وخت کې وی اللهم اخبر عنا نبیک یا الله زمون د حالاتونو زمون پیغمبر خبر کی مونږ وایو قران او سنت تراشه پریشانه به ختم شي د چا نمونه مالې پسټیجونو د چا نمونه مالې زګه بازي خلک دا غواړي چې زمون تذکرہ دی وای ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو د چا هغه ویډیوګان یو بل تماله وی چې دی ویلیو پچا یو نوم ایو خدا غواړي چې بس د دې په خلو کې زمونږ تذکرې محترمو دا عزمو کې چې مونږ بداسي د پزول خلکو نمونه په خلې نه راولو خو هغه دغه ویډیوګان مم یو بل تناړو که تاسو تراشي نو فورن هغه ډیلیټ کوي یې بالکل پټوي ختموي خپل لاس چاته شهرتونه مور کوي کو قران او سنت ته خلک راوبله ګور صحابي وی یا الله زمون د حالاتونو پیغمبر خبر کی د صحابي عقیده داوا پیغمبر زمون د حالاتونو خبر دی کنه دی خبر نه دی خبر دا روایت صحیح بخاری کی امام بخاری رحمت الله علیه کتاب المغازی کې ذکر کړي کتاب الجihad کې ذکر کړي د صحابي عقیده دا ژوندې پیغمبر دی زمون د حال نه دی خبر د الله نه سوال کوي چې رب خپل پیغمبر زمون د حالاتونو خبر کی نو چې قران او سنت ته خلق رااله بیا بس څوک چاته پمړو عقیده نه جوړي چې دا قبرونو والا دا مړو والا مستاده حال خبريږي تا پیجنیم تا وینیم وګورال ته ژوندې پیغمبر دی صحابي وی ربا زمونږ د حالاتونه خپل نبی خبر کې پیغمبر ته وحي وشوا او پیغمبر دونه خپشو اوس الته چې خپل زړه بدن زخمی شوی الته دعا غوښتوا صحیح بخاری کې راځي قنات شهر نبی رسول الله والسلام یوم میاش پمانځ کې
دا کم قرآن والے چې شهیدان کړیو د هغه ظالمانو د هغه منافقانو د پاره یو میاش خیره وکي چې الله تباه کی. دینه معلومیږي د قرآن او د قرآن والا لوی شان دی. دا قرآن کریم تمامي دنیا ته چیلنج ورکړي که تاسو شک کوئ چې دا قرآن پیغمبر د ځانه جوړي نو زه تاسو نران شي فاتو بسوره من مثله. مونږ خوش قسمت یو زمونږ د جماعت پروګرام دا قرآن کریم تعلیمات عام کول دي. زمونږ کې کم ځای کې سونه مدارسي داغي سره خپل تعاون جاری ساتي اغي سره راځي کینه وسره دای حوصله افزایی کوي. دا ټول زموږ پروګرامونه دي. الحمدللہ ثم الحمدللہ گئے او دن جو تنہا تھے ہم انجمن میں اب اس بزم میں ہمارے رازدہ اور بھی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.